السلام علیکم. ملګرو، نن ورسره یو ډېره زبردسته ویډیو شاملوم. ویډیو د زنګ په پینکس اټیکس باندې ډېر خلکو ته دا مسلې وي چې یاره پینکس اټیکس ورته کېږي. پینکس اټیکس څه شی دی؟ پینکس اټیکس زموږ سره هغه حالت دی چې په دې کې موږ باندې ګبراهټ راځي، بېچیني راځي راباندې. هر وخت د مرګ یېرې وي، هر ټایم انسان په یېره کې وي چې یاره مرمه. یخې یخې خولې راتلل، د زړه دړکن بړاوېدل. زړه دړکن چې کوم دی نو ډېر زیات پالپټ کېږي، یعنې هارټ بیټ ډېر زیات سیوه کېږي، زړه درزېږي، د زړه درزېدل لا زیات راتلل. په سینه باندې دباو محسوسول، چې چست چې کوم وي په چست باندې پرشر یا دباو محسوسول چې یاره ماته د زړه څه مسله خو نه ده. اکثر مریض ته د زړه د بیمارۍ یره ورته محسوسېږي، چېرته هارټ اټیک راته نه کېږي یا د هارټ اټیک یره راځي په ذهن کې چې چېرته ګڼې ته لاړ شي یا ګڼه وي یا داسې ډېر زیات هجوم وي، کوم ځایونو کې ډېره یره وي، هجوم وي، نو هلته هم یره محسوسول، ډېر زیات یره راتلل او داسې محسوسېدل چې زما زړه بندېدو ول دی، بسته کېدو ول دی یا هارټ اټیک کېدو ول دی. داسې علامات محسوسول یا داسې تکلیف محسوسول. په دماغو باندې عجیب و غریب ډر یا خوف یا یره راتلل، دماغ یریدل یا په دماغ باندې یو یره محسوسول. یوازې د سفر نه ګبراوېدل چې چېرته یوازې په سفر باندې نشي تللی. داسې مریض یوازې ته سفر کول یا یوازې چېرته تلل دا ورته ډېر زیات مشکل وي او په هغې کې هم دغه یره راتلل چې یوازې کېږي هم یریږي، چې وده کېږي نو هم یریږي، چې په هغې کې هم دغه یره محسوسېدل چې چېرته مطلب د مرګ یره ورته محسوسېږي. هر ټایم په دماغو کې د مرګ یره وي چې بس مرم پاتې کېږم نه. چاته چې هم دغه قسم علامات وي یا دا تکلیف وي، نو یو دوا درته ښیم د هومیوپیتک ډېر زیاته کارآمد دوايي ده چې کله هم دغه مریض ته دا احساس کېږي چې مرم پاتې کېږم نه، یاد وساتئ یو دوايي د هومیوپیتک صرف او صرف اکونایټ 30، 15 قطرې سهار، غرمه، ماښام. انشاءالله د یو څو ورځو د استعمال څخه بالکل دغه یره بېچیني دغه څونه تکلیف دی دا به ټول انشاءالله په یو څو ورځو دوايانو د استعمال سره ختمېږي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.